د ټول اول خو زه شکریا ادا کوم تاسو چې تاسو زموږ سره زموږ د پریس او الکترونیک مرګري چې څونه دي هغوی زموږ سره په هر موقع باندې سپورټ کړي، امداد یې را سره کړي، کاغه د پولیو کمپین دی، کاغه د ټیټنس کمپین دی، کاغه د ډینګي کمپین دی، کاغه د چې سم دی. نو په هر یو کمپین کې په هر یو مهم کې د پریس مرګرو ډېر یو پازیټیو رول لوبولی دی او د هغې د برکته زموږ کمیونټي، زموږ خلک، زموږ د علاقې خلک، د ملکن خلک خبر شوی د هغې نه او هغې کې خپله برخه اچولې ده. نو یو خو زه په هغې باندې ډېر مشکور یم، هیلث ډپارټمنټ ډېر مشکور دی ستاسو چې زموږ د پریس او الکترونیک میډیا څونه ملګري دي نو هغوی په هره موقع زموږ سره په هر یو مهم کې ډېر زیات سپورټ کړی دی او د هغوی د هغې سپورټ د وجې نه زموږ زیات پروګرامونه کامیاب شوي دي او د هغې چې کم انډیکیټرز دي، کمې پیمانې دي، نو په هغه موږ چې ګورو نو په ټول پراوینس کې زموږ د ملکن په بهترین ډسټرکو کې د هغې انډیکیټرز په بنیاد باندې د هغې پیمانو په بنیاد باندې هغه په ښه نوم باندې یادېږي. نو په هغې کې ستاسو خپل یو کردار دی. اوس په دې وخت کې زموږ سره د ټولو نه اهم شی خو د کرونا هغه مسله ده، خو د هغې سره هغه چونکې د کال یو نیم نه نومبر دسمبر 2019 نه روان دی او لا روان دی. اوس هم لا اورېدلي چې یاره 5م لهر د هغې را روان دی په یورپ کې، مختلف فرانس او جرمني کې، چونکې کنټینیوس پروسس دی. خو د هغې سره د شري خلاف تاسو ته علم دی چې په ټول ملک کې یو مهم شروع کیږي د پیر د ورځې نه د 15 نومبر نه د 27 نومبر پورې او په هغې کې زموږ ټارګټ دا دی چونکې دا یو قومي مهم دی په ټول ملک کې وي. نو دغسې په ملکن کې هم د 15 نومبر نه د 27 نومبر پورې یو 12 ورځنی مهم دی چې هغه به چلیږي او دې ځله لکه د شري ټیکه هم ده او د هغې سره د شري په شان یو بله بیماري ده چې هغې ته موږ روبیلا وایو. نو میزل روبیلا کمپین هغې ته موږ وایو. د دې دواړو یوه ټیکه وي، دواړه ویکسینې په یوه ټیکه کې بند کړي دي او هغې ته میزل روبیلا کیچپ کمپین هغې ته موږ وایو. د شري ټیکه عام طور چې کومې زموږ د عام ټیکې دي، د ټیکو دا پروګرام دی، د ټیټنس او د ټي بي او د پولیو ویکسین، دا په هغې کې هم شامل دی. خو چې کله یو بیماري ډېره زیاته شي او زموږ سره د هغې خلاف هتیاري، نو موږ وایو چې یاره د هغې دپاره موږ یو سپیشل پروګرام وچلو او هغه د هغې خلاف موږ مهم وچلو. نو په هغې سلسله کې دغه میزل کمپین، بلکې اوس ورته موږ میزل روبیلا کمپین وایو. روبیلا هم څنګه چې تاسو ته مه ووې هغه هم د شري په شان یو بیماري ده، بېشکه چې د هغې نه لږه کمزوري ده خو نقصانات د هغې کمپلیکیشن په تاسو سره زه بیا ډسکس کوم مخکې چې هغې څه کمپلیکیشن دي. نو دا مهم به شروع کېږي د 15 نومبر نه د 27 نومبر پورې 12 ورځنی مهم او په دې کې به د 9 میاشتو نه والا د 15 کالو پورې چې څومره ماشومان دي، کاغه په کورونو کې دي، کاغه په سکولونو کې دي، کاغه په مدرسو کې دي، چې چرته هم دي، زموږ به کوشش دی چې موږ دغې ټولو وړو ته زموږ د ټیمونه ورسي او د 9 میاشتو نه والا د 15 کالو پورې چې څومره ماشومان دي هغه ټول موږ ویکسینیټ کړو. اوس د شري بیماري یا د روبیلا بیماري تاسو ته علم به شري یو عام بیماري ده او اکثر وړو ته د 15 کالو نه کم عمر ماشومان چې دي هغوی ته اکثر کیږي. علامات نښې نښانې د هغې دا دي چې هغې کې یو خو ډېره زیاته تبه وي، 102 103 104 پورې تبه په هغې کې رسي. دویم په هغې کې سترګې ورسره سرې شي، کنجکټیوایټس ورته موږ وایو. بیا د هغې سره پوزه بهېدل، زکام راتلل، مختلف علامات او په بدن باندې هغه سرې سرې دانې راختل، دا ډېر غټ علامات دي. عام طور باندې چې کوم وړو ته د شري ټیکه په روټین ایمونایزیشن کې کوم د ټیکو پروګرام چې دی هغوی ته شوي نو هغوی له ډېر نقصان نه ورکوي. خو چې کوم وړو ته مخکې د شري ټیکې نه وي شوي هغه ماشومانو ته ډېر زیات زور ورکوي او ډېر نقصان ورکوي. اوس دغه نښې نښانې عام طور باندې چونکې دا وایرل بیماری ده
د خپل جراثیم دی نو د وایرس تاسو ته علم دی چې د هغې څه داسې علاج نشته دی خو علامتي علاج یې دی که تبه د تبې دبه یې به ورکې که دړ دی نو دړ دوی به ورکې که په بدن باندې سرې دانې راختلي یا وینه دې دغه کېږي نو ډریپ او یا اوبه به ورله ورکې کم علامتي علاج چې دی د هغې هغه کېږي خو خطرناک شی په هغې کې د کمپلیکیشن دی چې کله کله دغه معمولی نښې نښانې معمولی علامات چې کوم د تبې یا د ټوخي یا سترګې سرې کېدل یا ریش راختل. زه پرون دا خبره کوله ملګري سره چې زمونږ د معاشرې په کار ده چې هغې قومونو ترقي کړې ده چې کوم قلم خپل کړی دی او ټوپک یې اړتولی دی نو د قلم دا ملګري چې دي د کتاب دا ملګري د قلم دا ملګري د پوهې دا ملګري دوی چې زمونږ سترګې غوږونه شي نو دا زمونږ هر یو کمپین ته هر یو ستونزو ته هغې ته لکه یو ترقي ورکوي نو زه ډېر خوشحاله یم چې زموږ د دې میډیا د ملګرو زموږ سره په هر مشکل کې او په هر یو کمپین کې ډېر پازیټیو رول دی او دا رول انشاءالله دوی اوسه پورې ښه ډېر په احسن طریقې سره سر ته ورسو او آینده به هم زه دا امید ساتم چې تاسو ټول ملګري خصوصي د هیلث په حواله سره چې کم هم اکټیویټیز کېږي او د پریونټیو هیلث لکه مطلب مونږ اکثر زموږ د خلکو دا یو ډېر مسکنسپشن دی چې بس اسپتال هغه دی چې پای کې علاج کېږي پکار دا دی چې ډاکټر زموږ په ډاکټرۍ کې مونږ ته وایي چې د بیسټ فیزیشن از دیټ وچ پرسکرایب لیسټ میډیسن یو ښه ډاکټر چې دی هغه دی چې هغه کم سے کم میډیسن خلکو ته پرووایډ کړي او په حفظان صحت په خبرو باندې یو انسان پوهېږي نو مونږ د هغې ډاکټرانو سره تعلق ساتو چې مونږ پریونټیو سایډ باندې کار کوو او زمونږ دا میسیج رسول یا زمونږ دا خبرې خلکو ته رسول دا بالکل عین زه به وایم چې د عبادت حیثیت لري په دې مد کې چې دی د ای پی آی پروګرام چې کوم دی نو یو خو سوشل اویرنس دی یو هایجین باندې خبرې کولی او بل د ویکسینو استعمال دی تاسو اوس په دې کرونا پینډیمیک کې وکتل چې د ویکسین څونه اهمیت دی دنیا چې که د نارمل حالت ته راغله لا پوره نارمل حالت ته نه راغلی خو بیا هم چې دنیا دا هلې ځلې شروع کړې او دا موږ نن ناست یو نو دا د دې ویکسینو برکت دی د دې ویکسینو برکت دی او دا نان چې کوم مطلب پریونټیو میئر دي د هغې برکت دی چې باید کې سوشل ډسټنسینګ او نورو ډېرې خبرې وي هغې نن موږ د دې جوګه کړو چې موږ نن ناست یو خپل نارمل ژوند چې دی هغې ته بیا لاس واچو نو د ویکسینو اهمیت خو تاسو ولیدو زموږ ای پی آی پروګرام چې دا بیسکلی هم په ویکسینو باندې موږ په دې کې لس بیمارۍ داسې ټارګېټ کړي دي د ماشومانو هغه بیمارۍ چې د هغې د کبله په هر کال په لکونو ماشومان چې دي د مرګ خولې له ځي یا هغه معذوري دغه کېږي هغې معذوره کېږي دا اوس چې کوم آینده مو هم را روان دی نو دا د میزل او روبیلا دوه داسې بیمارۍ چې د هغې د وجې نه په دنیا کې هغه دنیا چې هغه موږ ورته ډیولپینګ کنټریز وایو یا زموږ په شان ملکونه چې دي په هغې کې په لکونو ماشومان چې دي د دې نه مړه دي او یا د هغې نه معذوره دي نو د دې خلاف چې دی څه علاج سپیسیفیک شته نه که یو پیری یو ماشوم په دې کې مبتلا شي نو د هغې څه علاج نشته د هغې نه د بچ کېدو چې دا کوم میئرز دي نو په هغې کې د ویکسینو ډېر سنټرل رول دی او هغه ویکسین چې دي نو موږ ته د الله پاک دا یو غټ نعمت دی چې دا موږ ته مفت ملاویږي او مفت څه چې موږ خلکو ته په کور په ډور سټیپ باندې دا سروسز ورکوو نو دا به زموږ ډېره بدقسمتي چې د لږې ناپوهتیا یا د مسکنسپشن د وجې نه یا د مس انډرسټینډینګ یا د مس ګایډنس د وجې نه والدین چې دي هغه د دې نعمت نه انکار وکړي او خپل بچي چې دي نو دې یو مضره بیمارۍ ته مخامخ کړي اوس په زموږ کردار سره کردار دی چې دا زموږ دا پازیټیو میسیج دا خلکو ته رسول چې د خلکو په دې ویکسینو باندې یقین دونه ډیولپ شي چې هغه موږ ته ډیمانډ وکړي چې نه موږ ورته مینه کوو پکار ده چې دغه والدین موږ له راشي او خپل ماشومان راولي هغه ماشومان چې د هغوی عمرونه د 9 میاشتو نه 15 کالو پورې دي نو زه به امید لرم د دې میډیا د ملګرو نه مخکې هم دوی ډېر زبردست رول ادا کړی دی رسا صاحب چې دی دا ساګر دی خو زموږ سره راسي ګوهر صاحب خو زموږ سره راسي دي او زریاب صاحب ټیک شوه دا ټول ملګري چې دي څه ملګري به موږ به نه پېژنو په نوم به نه پېژنو خو په